د تیلو په ریټ کې ډیره زیاته کمی راغلې ده او کله چې تیل ګرانو نو زموږ حکومت سوی او کله چې اوس تیل ارزان شو نو زموږ حکومت چې دی دا څه کوي په دې باندې به بحث کوو ځکه د تیلو په ریټ کې چې ده ډیره زیاته کمی راغلې ده کم ابنای هرمز چې بند و نو د ایران د طرفه د هغې د کولاوېدو اعلان وشو کله چې د هغې د کولاوېدو اعلان وشو نو د خام تیل چې کم دي نو د هغې په ریټ کې ډیره زیاته کمی رااله ځکه کومه لاره چې بنده نو هغه لاره هم ازاده شوه بل لا چې مذاکرات کمې خبرې چې دي دا روانې دي نو د دې د وجې نه هم کمې راغله خو دا لاره چې کولاو شوه نو د هغې د وجې نه چې دی د تیل په ریټ کې ډېره زیاته کمې رااله چې خپل ریټ ته ای دی قابو کېږي دلته کې زموږ حکومت چې دی هغسې چل وکړو که تاسو کتلي کله چې جنګ شروع شو او تیل ګران شو لږ ګران شو نو دې دلته کې چې دی एकदम 55 روپۍ چې دی تیل ګران کړل پیټرول هم ګران کړل ډیزل چې دی دا هم ګران کړل دا یې ګران کړل نو ځینې کسانو ته تپوس دا کولو چې ستاسو سره خو دا 30 ورځو سټاک چې دی دا پروت دی تاسو هغه شته خو ورکوئ که نه هغه شته ورکوئ نو بیا که تاسو ګرانوئ نو صحیح ده نو دې څه خبره کوله دوی وایي چې کله تیل ارزان شي نو موږ خو به एकदम چې دی تیل به هم ارزانه وکړو چې تیل ارزان کو نو هغه نقصان چې دی هغه موږ ته نه میلاویږي نو اوس چې دی د تیلو په ریټ کې کمی رااله خو دلته کې چې دی اوس اعلان نه کوي اوس دې څه اعلان کوي کله په 10 روپۍ کله 60 روپۍ کله 10 روپۍ کله 40 روپۍ دغه اعلان کوي ځکه 55 روپۍ چې دی په یو ځای ګران کړو اوس دې له پکار دي چې کومه ګراني دي راوستو چې هغه ګراني چې دا هغه دی اوس ختمه کړي ځکه د تیلو په ریټ کې چې اوس هم 100 روپۍ اضافه ده د جنګ د وجې نه چې دې کومه سیوا کړو نو هغه د جنګ نه مخکې چې دې کوم 15 روپۍ یا 14 روپۍ ګران کړو هغه نه د جنګ کې چې کله ګران شوي دي نو اوس هم 100 روپۍ چې دی پیټرول ګران میلاویږي او 90 روپۍ چې دی هغه ډیزل ګران میلاویږي بیګا د شپې چې دی خالي د ډیزلو په قیمت کې چې دی په هغې کې کمی راوستې ده چې 2.5 روپۍ چې دی په هغې کې کمی راوستې ده او پیټرول چې دی وایي هغه به په خپل ځای باندې نو ډیزل چې دی دا د لا ارزانېده نور هم پکار او دغه شان د پیټرول ریټ چې دی دا ولا هم کمېده پکارو ځکه په عالمي سطح باندې د تیلو په قیمت کې چې دا ښه پوره کمی راغلی ده خو هغو ته هم پته ده چې عوام چې دی هغه خپل د حق تپوس نشي کولی موږ د خپل حق تپوس نه کوو نو د دې د وجې نه حکمرانان چې دی هغه زموږ سره دغه چل کوي که نه دې ته هم ښه پته ده چې ریټ چې دی هغه ښه مکمل ښکته راغلی دی چې دی دا کم ریټونه خېجولی شي دغه ریټونه خو د جنګ د وجې نه چې کم خطرې دي چې دی خو د خپل ځای له چې دی دا لازم راوستی نو تاسو را سره هم خپل رایې چې دی دا لازم شریک کوي